أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا او که چرته یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کوئ په باره د یتیمانانو کې فانکحو نو نکاح وکئ ما طاب لکم هغه چې خوښ یې ستاسو من النساء د نورو زنانو نه مثنی دوه دوه وثلاثه او درې درې ورباع او څلور څلور فإن خفتم پس که چرته یریږئ تاسو الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ فواحدة فانکحو واحدة نو نکاح وکئ د یوې سره او ما ملکت ایمانکم یا نکاح وکئ د هغې سره چې مالکان د خلاصونه ستاسو په هغې باندې چې وینځي دي ذلک ادنی الا تعولو دا خبره ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو به وانه وړئ د حق نه یا ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو به بېانصافي ونه کوئ ظلم به ونه کوئ ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې د یتیمانانو په باره کې حکم ذکر کړ چې د هغو سره ظلم مه کوئ په باره د مال کې د هغو مالونه مه خورئ اوس په دې آیات کې بیا بل حکم ورکوي چې تاسو یتیمانانو سره ظلم مه کوئ په باره د نکاح کې چې تاسو یریږئ چې انصاف به د یتیمانانو په باره کې ونه کوئ نو بیا د نورو ښځو سره نکاح کوئ د یتیمو جنکو سره نکاح مه کوئ په دې کې غوره تفسیر چې دی هغه دی چې کوم امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح بخاري کې د عایشې رضی الله عنها نقل کړی دی دا فرمایي چې د عربو عادت دا و چې د یو سړي په پرورش کې به یو یتیمه جنۍ وه مثلا تره به و او د هغه سره به یو جنۍ ورېره پاتې کېده نو که د هغې سره مال کم یا به بدرنګه وه نو هغه به په نکاح خپل بچي لپاره نه اخسته او که چېرته مالداره به وه او بدرنګه به وه نو بل ته به یې هم هغه نه ورکوله ځکه چې دوی به یېرېدل چې مال به بیا بل چاته پاتې شي نو په خپله به په آرام آرام سره دغه مال خور او دا جنۍ چې کوم دی یتیمه دا به بل چاته په نکاح نه ورکوله او په خپله به هم په نکاح باندې نه اخسته ځکه چې هغه به بدرنګه وه نو په دې طریقه باندې به هغه ژرنده به یې ساتله زندګي به وله برباده کړه او که دغه جنۍ به چېرته ښایسته وه لیکن غریبه به وه بیا به د هغې سره نکاح هغه کوو خو نقصان به یې دا کوو چې د هغې پوره مهر به نه ادا کوه د نورو زنانو چې کوم مهر به چې ډېر مهر باید نورو له مقرره و نو هغه مهر باید دې له نه ورکوو نو په دې آیات کې د دغه عادتونو نه منع وشوه دغسې مه کوئ او دا بعینه دا طریقه چې کوم ده په عجمو کې هم رایج ده عربو یوازې نه ده د یتیمانانو په باره کې دوی هم دا ظلم کوي نو په دې کې رد دی په دغه عربو هم په عجمو باندې هم نو که تاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتامى چې تاسو به انصاف ونه کوئ په باره د یتیمانانو جنکو کې یتامه نه مراد چې کوم د یتیمانانو جنکۍ دي نو د آیت معنی دا شوه چې ای د یتیمانانو جنکو اولیاو او مشرانو که تاسو یریږئ چې که د دې یتیمانانو جنکو سره نکاح وکئ نو د هغو سره به انصاف ونه کوئ یا به مهر کم ورکئ یا به د هغو سره ښه سلوک نه کوئ ځکه چې هغه ښایسته نه نو د دې نه سیوا د نورو ښځو سره چې هغه پردۍ ښځې دي د هغو سره واده کوئ او د دو سره مه کوئ بیا یو نه بلکې د څلورو ښځو اجازت دی نو دا یتیمه پرېږدئ او د بلې سره واده وکئ نو یو کوئ دوه ودونه کوئ درې درې کوئ څلور څلوره ده دویم تفسیر دا هم جایز دی چې دا هم د عربو یو عادت و چې کله به یوه یتیمه جنۍ چې کوم دی هغه په نکاح کې دوی راوسته نو د هغې سره به یې ښه سلوک کوو ځکه چې هغه به د ده ښځه وه خو بیا به یې د نورو ښځو سره ظلم کوو یو سړي به لس ښځې کولې
او بیا به د هغې حق نشو ادا کولی، مهر به پوره نه ورکاو. نو الله تعالی د یو حکم نه په بل باندې حواله ورکوي چې په یتیم باندې ظلم نه کوئ، نو په کار دا ده چې په نورو زنانو باندې هم بیا ظلم نه کوئ. او تر څلورو پورې نورې ښځې چې کوم دی ستاسو لپاره جایز دي، خو په شرط دي چې تاسو انصاف کوئ. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا تظلموا في المنكوحات. تاسو یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کوئ په باره د یتیمانانو کې، نو بیا ظلم مه کوئ په نورو منکوحاتو په نورو ښځو کې باندې. او بل روایت د عایشې رضی الله عنها نه امام بخاري صاحب دا هم روایت کړی دی. مطلب د آیت دا دی چې یو یتیمه جنۍ به د خپل ولی سره پاتې کېده او د هغه په مال کې به شریکه وه او ښایسته به هم وه، نو د هغه ولی به د هغې سره واده کول نه غوښته، نه به یې دا خوښول چې دا بل چاته واده کړي په دې یاره چې بیا به د هغې خاوند زموږ سره په دې مال کې شریک شي. نو مسلمانان یې د دې نه منع کړه. نو که چېرې تاسو دا مطلب مو کېدای شي که چې تاسو د یتیمانانو، هلکانو او جناکو د مالونو نه ځان ساتئ او د ظلم نه یریږئ، نو دا رنګې ځان وساتئ چې د ظلم کول نه په خپلو منکوحاتو باندې چې هغه نورې طریقې دي د هغې نه هم ځان ساتئ، هغو باندې هم ظلم مه کوئ. ما طاب لکم هغه زنانه چې ستاسو خوښي، یا ما طاب لکم هغه زنانه چې هغه ستاسو لپاره حلال دي. د ټولو زنانو سره نکاح نه کېږي، بعضې هغه زنانه دي چې هغه حرامې دي، بعضې هغه دي چې همیشه دپاره حرامې دي، بعضې وقتي طور چې کوم دی هغه حرامې دي. نو کومې چې حلالې دي هغو سره نکاح کوئ. فنکحو نو په دې کې مسلمانانو ته اجازت پیدا شو چې کومې ستاسو خوښي نو د هغو سره نکاح کوئ د څلورو ښځو پورې. نو امام شافعي صاحب وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په دې باندې دلالت کوي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه سیوا د هیڅ چا لپاره د څلورو نه زیاتې ښځې کول دا جایز نه دي. د نبي علیه السلام لپاره اجازت و. کله چې نبي علیه السلام وفات کېده نو 9 بیبیانې وې د هغه او 2 وینځې وې، 11 بیبیانې وې. او شیعګان وایي چې د څلورو نه زیاتو هم اجازت دی. هغوی مثنا نه 2 او د ثلاثه نه مراد 3 دی او د رباع نه 4. نو 2 او 3 5 شوې او 4 دا 9 شوې. 9 ښځې چې کوم دی ساتلی شي. دا د لغت د عربو نه بالکل خلاف ده. مثنا 2 2 دې کې عدل دی، عدله د اثنین نه معدول دی. دا مثنا باندې 2 2 ثلاثه د ثلاثتون نه معدول دی. نو 3 معنی ده او دا 3 او رباع چې کوم دی دا معدول دی د 4 نه 4. نو که دغسې بیا ته حسابی نو بیا خو 2 2 نو 4 شوې، 3 هغه بیا 3 شپږ شوې، نو 10 شوې او 4 او 4 8. نو بیا خو 18 شوې څو شوې. بیا په کار دا ده چې د 18 سره بیا نکاح کوي. په 18 باندې هېڅوک قایل نه دی. نو دا غلطه خبره ده. نو د امت په دې خبره باندې اجماع ده چې د 4 نه زیاتې چې کوم دي هغه ښځې حرام دي. اوس اخوا سنت ته به ورپسې هم ځو په احادیثو کې د هغې نه هم معلومېږي. دلته یو دا وایي چې 2 2 کوئ، 3 او 4. نو په دغه ځای باندې خبره ودرېده. نو که چېرته د زیاتو اجازت وی نو اخوا به ویلي وو چې 5 کوئ، 6 کوئ. نو چې اخوا ورپسې نه دی تللی الله رب العالمین او په دغه ځای باندې خبره پرېښودې نو پته ولګېده 4 دی. خو د دې نه اخوا به احادیثو ته لاړ شو موږ. نو احادیثو کې به د نبي علیه السلام د صحابه کرامو د هغو نه به پته ولګي چې د هغو دپاره څو ښځې جایز وي. نو په هغې باندې یو واقعه چې کوم ده هغه د غیلان ثقفي ده. غیلان بن اسلمه ثقفي رضی الله تعالی عنه دی چې کله مسلمان شو نو د ده په نکاح کې 10 ښځې وې، 10. نو نبي علیه السلام دته وویل چې صرف 4 د ځان سره وساته، نورو له طلاق ورکړه. نو که دا نورې جایز وي نو بیا نبي علیه السلام په ده باندې نه طلاقولی. دا د عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی او امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې ذکر کړی دی، ترمذي په خپل کتاب کې سنن ترمذي، ابن ماجه، دارقطني، ابن ابي شیبه، دا د احادیث کتابونو په دې کې دا حدیث راغلی دی. دویمه واقعه چې کوم ده هغه د نوفل بن معاویه رضی الله عنه ده چې هغه کله اسلام قبول کو نو په هغه وخت کې د هغه سره 15 ښځې وې، د هغه په نکاح کې 15 ښځې وې. جاهلیت دور او خلکو به ډېرې ښځې کولې. نو نبي علیه السلام هغه ته وویل چې 4 د ځان سره وساته، غوره کړه پکې
او یوې له به طلاق ورکړي دا حدیث کوم دی امام شافعي صاحب په خپل مسند کې راوړی دی. درېیمه واقعه د قیس بن حارث اسدي رضی الله عنه ده چې د هغه په نکاح کې 8 ښځې وې او کله چې هغه مسلمان شو نبي علیه السلام ورته وویل چې 4 د ځان سره پرېږده او 4 له به طلاق ورکړي. دا روایت ابن ماجه چې کوم دی په خپل کتاب کې احادیثو کتاب دی په هغې کې راوړی دی. څلورمه واقعه چې کوم دا هغه د عمیر اسدي رضی الله عنه ده چې د هغه هم 8 ښځې وې. کله چې هغه مسلمان شو نبي علیه السلام ورته وویل چې په دې کې 4 د ځان سره وساته او 4 له به طلاق ورکړي. دا حدیث ابو داود ابن ماجه او دې کتابونو چې کوم دی هغه نقل کړی. نو د نبي علیه السلام دپاره د زیاتو ګنجایشو د زیاتو ښځو وروستو هغه ته هم بیا منع شوه. بیا وروستو نبي علیه السلام ته حکم دا و په صورت احزاب کې چې دغه ښځې دي دا به بدلی نه او دوله به طلاق نه ورکوي نورې به پرې نه کوي. نو کومې زنانه چې د هغه سره وي بس هغه وي د هغې نه وروستو بیا نبي علیه السلام د دغه حکم نه وروستو بیا نورې هم نه وي کړې. خو به هر حال چې کله وفات کېده نو 9 بیبیانې وې او 2 وینځې وې دا وي. خو د امت دپاره دغه 4 دي د 4 نه زیات چې کوم دی هغه جایز نه دي. نو بیا اسلام چې کوم دی د سړي دپاره د 4 ښځو اجازت ورکړی او ښځې ته چې کوم دی د ډېرو مړونو اجازت نشته. دا ولې دا ځکه چې په ښځه کې طاقت هغه کم دی د سړي نه. د ښځې طاقت کم دی او د سړي طاقت سیوا دی. ښځه چې کوم ده هغه ښځه چې کله بچي وشي نو بیا د هغې ټول توجه د بچو ته وي د هغې تربیت ته. نو خاوند ته بیا هغه نه وزګارېږي. بل دا دی چې ښځه چې کوم دی د هغې ډېر مړونه وي نو هغه بیا دا سبب د قتال او د جنګ او د شر شدت د دې ګرځي. هر خاوند به وایي چې دا ما سره هغه بل به وایي چې ما سره. بل دا دی چې د انساني غیرت نه هم دا خبره خلاف ده. بل دا دی چې نسب اختلاط راځي بیا به پته نه لګي چې دا بچی چې کوم دی دا د کوم میړه دی د کوم خاوند نه پیدا شوی دی. نو اسلام چې کوم دی هغه د نسب هم ډېر حفاظت کوي. او بل عقلا او شرعا دا خبره چې کوم دی غلطه ده دا صحیح نه ده. نو مسنا چې کوم دی هغه ثلاثه رباع د دې نه پته ولګېده چې 2 3 4 ښځې دا جایز دي او دا ښې دي. بعضې علماو فرمایلي دي چې یاره نبي علیه السلام فرمایي تزوجوا الولود الودوده. ای خلکو تاسو نکاح کوئ ودونه کوئ د محبت کوونکو ښځو سره الولوده چې هغه ډېر بچي راوړي. نو ډېرې ښځې چې کوم دی د 4 پورې دا ښه ده. په دې باندې مستقل کتابونه هم خلکو لیکل دي چې د یو نه زیات نکاح کوي. بعضې علما وایي چې تاسو یارېږئ چې تاسو به انصاف ونه کوئ د دې ښځو سره نو بیا صرف په یو باندې اکتفا کوئ فواحدتا بس یوه چې کوم دی هغه پکار ده. ځکه چې د اخراجاتو مسله د خرچي مسله ده د ښځې د اولاد چې کوم دی هغه مسله ده. بیا وروسته د هغو دشمني پیدا کېږي د یو بل سره. دغه رنګې دا سړی چې کوم دی د هغه ښځې زیاتې شي نو د بنو د یو بل سره نالګي نو د خاوند هغه ژوند هم هغه خراب شو. دا خاوند چې کوم دی هغه به بیا وهل ټکول کوي د کور نه بهر یې کور ته به نه ځي د دین نقصانو ته هم رسي. بل دا دی چې دا خاوند چې کوم دی په نفقه کې او په خرچه کې عدل هم نشي کولی. اکثر ډېر خلک داسې چې هغه کشرې ښځې ته توجه ورکوي هغه مشران چې کوم دی هغه پرېږدي. نو په سفر کې چېرته هغه چې ځي نو هغه کشره ښځه ځان سره بوځي یا مشرانه صرف د کور د حفاظت لپاره ساتي او نور چې کوم دی هغه د دنیا خوشحاله د هغې د محرومه ساتلي. دغه شانتې د نورو ښځو د رضا کول دپاره دا خاوند او دا میړه چې دی بیا غټ زامن یې په ګیرو هغه یې د ځان نه جدا کړي هغه یې لر کړي شړلي. په ډېرو علاقو کې دغه شانتي یا حاکمیت پکې نه فیصله نشي کولی د 2 ښځو په منځ کې انصاف نشي کولی. نو په کار دا ده چې ډېرې ښځې نه کوي بیا یوه ښځه دله په کار ده انصاف وشي. او انصاف چې کوم دی بطوب دی چې یو سړي ډېرې ښځې او دی د هغې په منځ کې انصاف نه کوي په ورځ د قیامت به دی داسې پاشي چې د ده دا یوه ډډه چې کوم دی هغه به رژېدلي په حدیث کې راځي. خو دا خبره ده چې عیب لګوله په دې باندې نه دي پکاره چې یوه ښځه کافي ده د دې نه علاوه 2 ښځې 3 ښځې 4 ښځې دې ته ضرورت نشته.
او دا خبره عیبجنه ده. نو عیبجنه نه ده، دا الله پاک اجازت ورکړی چې یو سړي طاقت وي او د هغې حقوق ادا کولی شي، انصاف کولی شي، نو ده ته اجازت دی، خدای پاک ورته اجازت ورکړی، نو په دې باندې عیب لګول دا هم کفر دی. وایي عبدالله بن باز رحمت الله علیه چې هغه د سعودي غټ مفتي و او په سترګو باندې ړونو او ټول کتابونه ورته یاد وو، څومره کتابونه و، دا سخته حافظه وه د هغه، یو څو کاله مخکې وفات شوی دی. دا کتابونه ټول یاد کړي وو، په سترګو به یې ځلیدل نه. نو هغه دا فتوا ورکړله چې څوک په یوې نه زیاتو ودونو باندې عیب لګوي، الزام لګوي په هغه سړي باندې، دا د کفر خبره ده، کافر دی. وایي نو ذالک ادنا الله تعولو، دا خبره ډیره نږدې ده دې ته چې تاسو وانه وړئ د حق نه، تاسو بې انصافي ونه کوئ. الله تعولو عن العدل، چې تاسو وانه وړئ د عدل او د انصاف نه. او بعض مفسرینو دا معنا هم کړله الله تعولو چې تاسو اولاد زیات نشي. دا تفسیر چې کوم دی د امام شافعي صاحب نه نقل دی. الله تعولو چې تاسو اولاد زیات نشي، ځکه چې اولاد زیاتېږي ستاسو نو بیا به بې انصافي پکې راځي. نو د دغه رجع هم دغه تفسیر ته کېږي چې مطلب چې کوم دی هغه بې انصافي ده، بې انصافي ونه کوي. نو د څلورو ښځو د اجازت نه دا خبره معلومه شوه چې د یو سړي دپاره اجازت د څلورو ښځو دی، نو په ده باندې حق چې کوم دی هغه په څلورمه شپه د ښځې دی. څلورمه شپه که د یو سړي ښځه چې کوم دی یوه ښځه وي، که څلور یو بیا خو د هر یو سره به وخت تېروي، یوه شپه بیا په هغې کې چې کوم دی د هغې سره میلاوېدل او جماع، هغه خو د طبیعت خبره ده. نو به هر حال د هغې نمبر چې کوم دی په اسلام کې هغه مقرر دی، نو شپه به ورسره تېروي. نو که څلور دوه وي، درې وي، څلور وي، نو د هغو سره خو به دغه څلور شپې تېروي، د هر یو سره یوه شپه. خو که یوه وه نو درې شپې دی عبادت کولی شي او په څلورمه شپه باندې د هغې سره میلاوېدی شي. دا اجازت د دې نه معلومېږي. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، او که چېرته یېرېږئ تاسو چې تاسو به انصاف ونه کوئ فی الیتاما په باره د یتیمانانو جنکو کې، فانکحوا، نو تاسو نکاح کوئ ما طاب لکم من النساء، د هغه زنانو سره چې تاسو خوښ یا ستاسو دپاره حلال دي، من النساء د نورو زنانو نه چې هغه یتیمانان نه وي، مثنی دوه و ثلاث او درې و رباع او څلور. فإن خفتم که چېرته تاسو یېرېږئ الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ، فواحدة، نو تاسو نکاح کوئ د یوې سره، او ما ملکت ایمانکم، یا د هغې سره چې مالکان دي خلاصونه ستاسو چې هغه وینځې دي، وینځې چې کوم دی د هغې باندې ګزاره کوئ، او وینځو سره نکاح ته هم ضرورت نشته چې چا وینځئ نو هغه بغیر د نکاح نه د هغې نه فایده اخیستی شي، او د هغې دغه شانې حقوق نشته لکه څنګه چې د ازادې ښځې دي. او کله چې دی تنګ شو د هغې د خرچې او د دې نه جو خرڅه دي کوي، خبره ختمه شوه. ذلک ادنی الله تعولو، خو که کله هغه بچي راوړي نو بیا بچي راوړي، د هغې سره بیا هغه اعتقها ولدها، بیا دې بچي د خپله مور بیا آزاده کړه، بیا به د ده په نکاح کې راځي، بیا نشي خرڅولی. ذلک ادنی الله تعولو، دا خبره ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو بې انصافي ونه کوئ، ظلم ونه کوئ.